منظوم ګرځېدلي دي. هغه عظیم شخصیت نمونه اسلاف بقیة السلف شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ عطاءالرحمن خلیلی صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې کوارټ نه تشریف راوړي ډېر بسط آداب او احتراماتو سره هغې له دعوت ورکو چې راشي او په خپل بهترین انداز کې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق فخلق العقل فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر فقال بك آخذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه. قابل صد احترام روحانی دینی شخصیت حضرت خواجہ پیر سلطان محمد صاحب دامت فیوزهم اور دچا سدید علماء مشر حضرت مولانا ڈاکٹر الہی جان صاحب زید مجدہم اور دی روحانی اجتماع تمام رفقۂ کار عقیدت مندو مرشدین و مسترشدین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھلے داغی نام دے مسائل رازی آغی کی ددی نیک مجلس فضائل بیان کری یو منقبت اور فضیلت ادا بیان کرے کہ کوم خلق نیک مجلس تلاٹ فوراً اغویتا دا طالب العلمانو مقام حاصل لنیل درجت طلباء وجداد چی دلتا څومره مشران نوجوانان سماجیش خلق راغلی دا یوم پزړه کې دانا و چې دلتا به بادشاہ وګورو او نه د چا دا تمنا و چې دلتا براشن او خیرات وي زمونږ پکې سوشي. دا تمام پد پاک نیک نیت باندې راشي چې کدا الله رضا او خبره ملاوشي چې زمونږ دا غفلت ورسره لري. او دریم فرمایي چې کوم نیک خلق مجلس تلاړ شي محبوس عن الذنوب. تاسو 8 بجې نه تقریبا راغلي 1 بجې کېدلو والاله دا 4-5 غنټې د هر مسلمان 360 جوړونه تمام کې تمام د ګناهونو نه بندي سترگی محفوظی دی لاسونا زڑا دماغ خیالات. امام رازی فرمائی چی کم خلق نیک مجلس کی ناسوی دا بلا تشبیح دا سیدھی لگا دا جنت ماحول کی چناس. آدرین فرمائی چی کم خلق نیک مجلس تراٹ سی التا دا اللہ رحمت دا سی وریگی لگا باران چی سرنگی وری. تمام خلق دا اللہ پر رحمت کی دا سی لامد پامدشی لگا یو انسان چی باران کی لنجی. کوم خلق چې د مادین متاثری ماده پرست هغوی ته دا ګپ لګي چې کومه دی باران. علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ته چا وایي چې تاسو وایئ چې خدای شته موږ نه وینو. علامه صاحب ورته فرمایل چې تا سترګې شته وایي چا وایي چې ته یې وینې ویې نه. هغه ورته وایي چې تا په چهره کې غاټې غاټې سترګې لګېدلې دي د وجود یې قایلې منې ګورې نه دې نه ولې انکار نه کوې. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی شاید مادہ پرستو ہوئی چی کومه دے چی رحمت وریگی اڈیر گہر الاٹ سی آغا فرمائی چی دا اللہ رحمت بلکہ دیر شیان دا سی دی چاگی وجود تا قائلی
ویني به نه او منی به لکه یو سړی ته وایي چې وړکې هوا شته وي چې هوا شته تا لیدلې ده وي چې نه ته نیوی شي نه بیا ته څرنګه هوا منې وي چې دا حس سره پته لګي د هغې د معلومولو خپله اندام دی دارنګې که چې چاته ووایي چې چیني خوږه دی وایي چې وي چې تا هغه خوږوالی کتلی وي چې نه وي چې کتلی دی نه دی بیا څرنګې منې وي چې هغې معلومولو دپاره یو خپل اندام دی زبان هغې سره پته لګي که ته چاته وایي چې مرچ تریخ دی وي چې وی چې تاریخوالی تا کتلی وی چې نه څرنګې منې وی چې د هغې تاریخوالي معلومولو دپاره یو خپل اندام دی هغې سره معلومېږي دارنګې د الله رحمت شته موجود دی خو د هغې منلو دپاره او معلومولو دپاره خپل اندام دی زړه کې د هغې رحمت کیفیاتو پته لګي سړی دیني ماحول ته نه وي راغلی زړه کې خواهشات وي اوږده اوږده امیدونه وي دا پلاټ څوک خرڅوي که نه 3 جربه ځای به واخلو په دې به مارکیټ جوړ کړو بیا به پلازي بیا به کرایه را رواني دا ما دا ګاډی اخلم دا خرڅوم پلانکۍ عهده به ماته میلاو شي که نه ټیکټ به راکړي که نه میینې به شم که نه دا تمام ماده پرستۍ خیالات وي خو چې کله نیک مجلس ته لاړ شي یک حایک ته تر قبر یاد شي یک آیک د زړه داسې سوړ سوړ کېږي د تېرې زندګۍ ندامت ارماندونې زړه ته راشي چې اوف دا څه بدبخت دی دا په څه لګیا قسم بالله که د دنیا کروڑپتیانو ته قرآن کېږدي چې دا روپۍ به څومره وګټلې هغوی به وایي چې په بوریو بوریو چې بیا ورته چې څه دې کړي چې داسې په بورې بورې لاړې په چی شي لاړې دا مو ته پته نشته چې په چی شي لاړې ده نه راخله هغه ته ورکوه هغه نه راخله هغه ته ورکړه لکه ګپ چې لګي دیو جنا بابا عبدالرحمن فرمایي چې له هر چا به پیغمبر سره وړېره که څه قدر او اکرام وی د دنیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم غوندې عقلمند انسان په دنیا کې نشته زمونږ دا خیال دی چې پیسې دي نو خلک به دې قدر کوي علما فرمایي چې نه اعمال دي ایمان دي تعلق مع الله دی قدر به دي تمام بادشاہان داوی په در کې ناستي بابا عبدالرحمن فرمایي چې بادشاه چې بادشاهۍ کې خطره شي نو پیر صاحب ته ورشي چې صاحب دعا کوه چې خدای ملک ته خیر کړي نو بادشاہ پیر صاحب ته سوال کوي نو دا بادشاہ شو که دا سوالګری شو بادشاہ خو هغه دی چې دا بادشاہ چاته راغلی بابا فرمایي چې د دنیا بادشاهان خواست کړي له فقیره ته بادشاہ د داسې ملک شه خواستګیر مشه اخو خواستګیر دی سوال کوي یا الله جیدات ته مې خیر کې خدای کاروبار بل نه سوال غواړي چا څوک ورته سوال دعاګانې کوي دا بادشاہ دی نو مسلمانانو ورونو داسې مجلسونو با رحمت وریږي که نه او وریږي تا ته معلومیږي او دا به زړه کیفیاتو سره معلومیږي لکه د مسالې تریخوالی او د چیني خوږوالی خپل اندام دی نو د رحمت محسوسول هم خپل اندام دی مسلمانانو ورونو دا مجالس منعقد کېږي څه دپاره مشکات شریف کې حدیث دی چې کله الله ټوله دنیا پیدا کړه هر یو عنصر په خپله ورځ پیدا کړه تر دې چې ټول کائنات نه فارغ شو نو الله پاک عقل پیدا کړ عقل درې قسمه دی مسلمانانو ورونو یو دی عقل صافل هغې ته څوک حس او شعور وایي او دویم دی عقل متوسط دریم دی عقل عالی عقل صافل چې هغې ته حس احساس او شعور وایي هغه دا د حیواناتو غوندې ادراک کوي مور نه ماشوم پیدا دی 3 میاشتې هم نه دي شوي هغه داسې شونډې رپېږي لاسونه یې کپکپاهټ کوي مور زړه کې الله الهام وکړي چې کمبل په واچو سړی کي اوس د سړو احساس چیلي تم کېږي پیشو بچي تم کېږي کوتري تم کېږي د چوټه ماشوم تم کېږي دا هغه د عقل ادنا نه ادنا دی چې څوک ورته عقل نه وایي خو فلاسفه ورته عقل وایي دته احساس او شعور کېږي بیا چې دی ورو ورو غټېږي دې وخت کې د سره دا خیال وي چې کومې کپړې واغوندم څه به خورم بس دا خیال نه کوي چې روټۍ راواخلي په مالګې یې ولړي هغه وخوري او کله لګیا یې بادرنګو سره روټۍ خوري کله لګیا یې انګورو سره روټۍ خوري لکه حیوان د خېټې مړولو خیال یې د پاک او ناپاک غم نه کوي روغ بادرنګ یې راخستی نیم په خاورو لړلی دی لګیا یې څټي یې خوري پروا نه کوي کله په سیو باندې مالګه اچوي کله په مالټۍ مالګه اچوي 17 سال نه بعد د ده د عقل متوسط انداز ته ورسېږي د ده د عقل لږ غوندې بیدار شي
دا خانقاه انسان ته دا ښیي چې مسلمانه دې دپاره نه یې پیدا چې ته د دنیا په شیانو باندې منډې وها، پلاټونه جوړ کا، سینجي پمپونه جوړ کا، ګاډي واخله، 70 سال دې باندې تیر کا او آخر مړ شه ډکه بکه دنیا بل ته پرېږدي. ته به قبر کې الله ته څه وایې چې خدایا 50 سال مې تیر کړه په ناظره قرآن مې ونه وي چې تا په دې کتاب کې سره لګلي، په دې کتاب کې د اخلاقو متعلق څه، په دې کتاب کې د معرفت متعلق څه، په دې کتاب کې د معاملات او معاشرت او نظام ریاست متعلق څه. ولې خدای ته به موږ څه وایو چې خدایا موږ دا تمام غاښونه ستا په دې غوښو چیلیو کړیانو کې مات کړه، دا ځواني مو د دنیا په محنت کې زړه کړه، موږ به څه جواب کوو؟ دا خانقاهي نظام انسان غفلت نه ذکر طرف ته پیدا کوي. ذکر دا نه چې الله الله کوه، نه ته معاشرتي انساني حیوان نه، ته به هر څه کوې خو د شرع د هدایاتو مطابق به کوې، ویښ به یې، ته به حیواني زندګي نه راوځي. نو چې کله دا انسان په 20 سال واوړي د عقل درمیانه متوسطي درجې ته لاړ شي، بیا د کې دویم صفت پیدا شي، هغې ته شاه ولی الله سے فرمایي حب الجمال والنفاسه. دی بیا جامې کوي خو درځي ورته لټوي چې په کوم ټیلر یې وګنډم، او سوټ هم خوښوي چې کوم ځای کې خوښ کړم، ښه کپړه به د کوم ملي، او دی واسکټ کوي خو داسې ښه سیویلایز واسکټ پسې ګرځي. دی خوراک کوي خو خوراک بیا هغه مخکې غوندې خوراک نه کوي، پلیټ ګوري چې خوبصورت یې پلیټ، دې نه یې مخکې مزاج لاړ شي چې دا دی نن سیټ به راوړو، دې نه یې مخکې طبیعت لاړ شي، اوس عقل ښي مخکې روان دی چې نه نه یو ښکلی ګولډن سیټ به راوړو. دې نه مخکې عقل نور هم لاړ شي، بیا دی وایي چې نه اصدقا احباو سره به ملکر خورو، پلانی مې کلاس فیلو دی هغه به هم راغواړو، پلانی مې د پلار رشته دار دی هغه به هم راغواړو، پلانی مې د کور طرف نه خپل دی دا به هم راغواړو. د احباو اصدقاو اجتماعي تصور پیدا شي. دې وجې نه بیا دی لګیا د ملګرو سره ټایم برابروي چې په دې ټایم باندې به په فلاني روډ فلاني هوټل ته ځو، اډر به ورکوو او داسې ځای کې به خورو چې سیلاب به یېږي او داسې ښې ونې ښکله هوا لګېږي. دا خانقاهي نظام انسان ته د خپل سفر ښیي چې ته یو سفر کې روان یې. مونږ ته خو دا پته نه لګېږي چې مونږ چېرته په ګاډي کې سواري یو که نه، خو بابا عبدالرحمن فرمایي چې نه مسلمانانو دومره سپیډ کې ګاډي کې سواری چې د هغې سپیډ چاته هم پته نشته. دا تاسو دلته چې راغلی نو 8 بجې وي، اوس ګړۍ ته وګورئ څو بجې شوي، 6 ګنټې سفر وشو مونږ ته پته نشته. بابا عبدالرحمن فرمایي چې نه له ځایه چېرته ښځم نه سفر کړم، بې سفره مې غوڅېږي لار د عمر. په ځای ناست یو دومره تونده ګاډی روان دی چې مونږ ته هېڅ پته نه ولګي. دا 6 ګنټې دنیا نه لرې شو او آخرت ته نږدې شو. 10 کاله مخکې دې دا ښکلې ښکلې چمبه چمبه بخونه او دا سرې شونډې او دا مزېدار تور ویښتان کاته نن چې هغوی ته ګوري په مخ یې ماښام دی تکې سپینې ګیري، چورړې چورړې مخ او بدن کمزوری. څوک دا غواړي چې زما بدن دې کمزوری شي؟ بیا هم کمزوری کېږي. مسلمانانو ورونو چې کله د کې حب الجمال والنفاسه راشي، ښایسته شی خوښي او پاک شی خوښي، بیا دی هر ځای نه کېږي. تاسو ګورئ نه دا هلکان کرکټ کوي، والیبال کې یو بل سره غېږې لګوي، جامې شکوي، خاورو کې لویږي. همدغه انسان ته چې کله د حب الجمال ټایم راشي ورته وایي چې کرکټ نه کوي، تا ته وایي چې زه څه ماشوم یم چې کرکټ کوم، زه څه کمعقل یم. چاچا نو 5 کاله مخکې و دی دا کار کوم، چې نه نه زه اوس دا کار نه کوم، دا د لیونو کار دی، جامې پکې شلېږي، سړي بدن په خاورو آلوده شي. د حب الجمال په ده کې راشي، بیا دی هر وخت خیال کوي کله څوک راغواړي دعوت ته، کله د چا دعوت قبلوي ورځي، کله رشته داران راغواړي غمخادۍ ته، کله دی د چا غمخادۍ ته ور روان شي. دا د کې انسانیت کمال ته ورسېږي. اوس دې انسانیت سره دته یو بل احساس هم پیدا شي چې ټیک دی موږ به هر وخت د خپل مزاج قرباني ورکوو، د بل خیال به ساتو. شریعت اسلامی فرمایي چې اخلاق څه ته وایي؟ چې خپل حق دې پچایي هغه معاف کړي، تا باندې د چا حق یې هغه ادا کړي. زمونږ انسانیت دې حد ته رسېدلی چې که ما باندې د چا 10 حقونه دي ما ته احساس قدرې نشته، خو که ما بل سره یو حق دی په عزت یې ورپښېږدم خو د حق ورنه حاصلوم نه. اسلام فرمایي چې تا باندې د چا حق دی هغه ادا کړه، خو چې تا په چا باندې حق دی هغه معاف کړه.
دې ته ویل کېږي اخلاق. او د دغه شي دپاره په دې خانقاهي نظام او دې مجالسو کې محنت شروع دی چې انسان دې وله جوړ شي. ذاکر خو چې یو سړی تسبیح اړې سل وارې الله یادوي خو 5 منټ به یاد کړي او که دی 24 ګنټې کې د دې خیال ساتي چې دې وخت د الله څه حکم دی، دې وخت د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم څه طریقه ده. که یو انسان دی هغه کلم انسانی پایین پښه خطا شي په ده 3 دشمنان حمله وکړي، نفس، ماحول، شیطان. دا درې د انسان خفیه دشمنان دي، ده ته پته نه لګېږي. نو دا به پېژنې څرنګه چې ما باندې 3 شیطانانو به حمله وکړه. فرمایي چې دا به په دې پېژنې چې کله تا کې دا خیال راغله چې پلانکي دوکان کې ښه سوټ دی چې زر زر یې واخلم بل څوک خبر نه شي. پلاني هوټل کې ښه سالن پخېږي چې څوک نه وي، داسې وخت کې وشو چې زه یې بیله وخورم څوک نه وي. او پلاني ځای کې ښه پلاټ دی چې دا زه واخلم زما دا ملګري ورنه خبر نه شي. دا معذرت سره وایم خفه نه شئ، کتابو لیکلي ما ته داسې لهجه خوند نه راکوي ځکه زه خپله د دې میدان دومره ماهر نه یم. هغوی وایي چې ټول حیوانات ځناور دي خو په غونډو ځناورو کې مردار ځناور سپی دی، دا صفت د سپي دی. غوا دی که په جام کې خوله ووهي نه مردارېږي، پیشو او سخی چیلی، خو که سپی دی په پلیټ کې خوله ووهي. امام شافعي صاحب مسلک دا دی چې اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فاغسلوه 7 مرة. ووارې دا پلیټ ومینځئ، دا دومره مردار دی دا سپی. که تاسو خیال کړئ حدیث کې دي چې الدنیا جیفه وطالبها کلاب. اوس مرداره سپی هم خوري، کارغۍ هم خوري، خو حدیث کې ونه وي چې وطالبها غراب، ځکه سپي او کارغه کې فرق دی. دواړه مرداره خوري، او کارغه چې مرداره وګوري نو وغېږي ټول کارغان راشي هغه نه بعد دی باغې شروع وکړي. ملکر مرداره خوري. کارغه سره د خپلو نورو کارغانو احساس شته، او سپی هغه ته چې ورې مردارې پته ولګي داسې لاهې نه غلی پروت وي، دا ټول سپي لاړ شي څوک خبر نه شي، دی داسې په پروتو پټ پټ ورشي په هغې حمله وکړي. او که بل سپی ورته رانږدې شي دی وغېږي. دا چولوګي د سپیو په څه جنګ دی؟ غوغا دی، های هوی دی، ځکه یو سپی ټول مفاد خپله حاصلول غواړي، بل سپي ته یې نه پرېږدي. کله چې انسان شریعت سره تعلق نشي د باندې نفس شیطان ماحول حمله وکړي، دی بیا ځان ته جامې خوښوي د بل خیال نه کوي، ځان ته ښه خوراک خوښوي د بل خیال نه کوي، ځان ته ښه آرام خوښوي د بل خیال نه کوي، بل ورته سپک ښکاري، بل ورته کچه ښکاري. مسلمانانو ورونو تاسو اندازه ولګوئ دا دین د انسان د احترام دومره تعلیم ورکوي چې الله نبي ته عایشه څومره ګرانه ورته سوچ نشي کوی، دومره ورته ګرانه. قسم بالله چې د هغې محبت انداز تاسو ولګوئ حدیثونه حیران بشئ. خو محبت په یوه سایډ تربیت ته ګوره. یو ځل یوه زنانه راننوته ټیټه وه، حضرت عایشې لاس داسې کړو چې دا خو ډېره لویشتینکه دی، شبرون دی. فوراً حضور علیه السلام فغیر وجهه، مخ یې مغیر شو، عایشه ګبراو شوه. هغې ته یې وفرمیل چې زه د الله غضب او د پیغمبر غضب نه پناه غواړم، ما څه چل وکړو چې فقط اغتبته، تا خو غیبت وکړو. وایي جي ما خو صرف وایي چې قد یې ډېر دی چې دا دې هم بد وکړو. دومره زړه ښکلا او صفا د بل انسان دپاره، دومره دماغ ښکلا او صفا د بل انسان دپاره. نو مسلمانانو ورونو چې کله انسان ته پوهېږي دا اندازه لګوي چې په ما شیطان حمله کړې که نه، چې ته دا معلوموي چې په ما نفس حمله کړې که نه، چې ته دا معلوموي چې زه د ماحول په هتکنډو کې راغلی یم که نه، چې کله ته د خولې لوړۍ بل سره نشي نیمولی. چې کله ته پوه شوې چې زه هر څه ځان ته راکینچ کوم، زه په هر څه باندې خپله خېټه اچول غواړم او هر وخت ما ته خپل ځان ښه ښکاري،
او د بل سړي راته عیبونه ښکاري، ته پوه شې چې ما باندې نفس هم حمله کړې، په ما شیطان هم حمله کړې، په ما باندې ماحول هم حمله کړې. بیا که دا انسان دا تاسو یاد وساتئ د اهل الله سره کینني، د هغوی صحبت کې شریک نشي، نفس دې باندې اکتفا وکړي چې زه خپله اصلاح په کتابونو کوم. دی وایي چې د اصلاح کتابونه شته که نه، زه به هغه ګورم، تصوف کتابونه به ګورم، د پیرانو کتابونه شته، زه به مراقبې کوم. نو مسلمانانو ورونو، حضرت تانوي رحمت الله علیه دوی خبرې کوي. یوه خبره دا کوي چې تاسو ماته دنیا کې داسې یو ډاکټر وښیئ چې هغه د جاب کولو نه بغیر صرف د میډیکل په کتابونو اکتفا کړي، خلکو علاج شروع کړي. یو سړی چې انګریزي ډاکټري څه ته وایي، خو انګلیش دی، زه خو ډبل ایم انګلیش یم، او د انګریزي نسخې به پړاوم، د طب کتابونه شته هغه به پړاوم، زه به کلینیک ولاړ کړم، د خلکو علاجونه به کوم. د عقلمندو څه فیصله دی چې که یو سړی تش کتابونه وګوري او هغه د شیرپاو هسپتال یا د لیډریډنګ یا د بل غټ هسپتال 2 کاله عملا جاب ونه کړي، د غټ سرجن لاندې وخت تېر نه کړي، دی به د بیمارانو کورونه آباد کړي که قبرستانونه به آباد. حضرت تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې څو د مرد کامل مخکې پیمان نشي، نفس کتابونه ګوري، ته به محروم شي. ولی به محروم شي؟ ځکه نفس کتاب کتل سړي کې تنقید پیدا کوي چې دا پیر سے خو داسې نه دی لکه کتاب کې لیکلي دي، دغه پیر کې خو دا عادتونه نشته لکه کوم صفات چې هغه کتاب لیکلي. نو په تنقید سره انسان محروم شي. او دې دپاره یې مثال لیکلی، فرمایي چې زه او دا مولوي چې دواړه ناست دي، استاد سره نوراني قاعده وایو الف با تا سا، او دته استاد وایي چې الف با تا سا دی روان دی، هغه ورسره وایي بیا جوړ کوي بیا روان کوي. ما ورته وایي چې استاد چې دا الف دی که دا موږی دی؟ هغه وایي چې دا الف دی. ما ورته وایي چې دې څه دلیل دی چې دا الف دی؟ هغه ما ورته وایي چې پڅه د اوسه ګوستاخی دې څه دلیل دی؟ نو ما ورته وایي چې داسې سبق زه هم نه وایم چې ته ما ته د الف فلسفه نشي ښودی. نو ما تنقید وکړو، زه لاړم او دی ناست دی، پیله صفحه یې وي، دویمه درېیمه قرآن یې وي، مشکات ته ورسېدو او زه بازار کې دیاړي کوم. ما ورته وایي چې مولوي صاحب څرنګې راغلی، زه خو کال ته عالم کېږم. ما ورته وایي چې اوف ما تنقید وکړو محروم شم، او تا تقلید وکړو، تا دا پته ونه کړه چې دا الف دی که موږی دی، روان وي چې هغه څه وي هغه تقلید اتباع پیمال کولو فایده دا شو چې اوس مشکات ته راورسېد. ایمان عقلمندۍ فایده دا شو چې زه اوس محروم یم او دیارې ماري کوم. نو مسلمانانو ورونو، که چیرې یو انسان دا صحبتونو ضرورت محسوس نه کړي، نو علما کرام فرمایي چې بیا ته انسان باندې د هدایت دروازه بنده شي. بیا دی داسې شي لکه د ګن کیړه، کوم چینجی بیا ادبي معاف تاسو د ما مخکې معذرت وکړو چې دا خبرې په دې دروند مجلس کې پکار نه دي، خو کتابو لیکلي غولو کې چې کوم مچ پروت دي، تاسو تجربه څه دی چې غولو نه بار خوشحالي که غولو کې نه خوشحالي؟ علما فرمایي چې غولو نه یې څنګه بار راوباسي په ټک مړي. اوس دا دی چې کوم غلط ماحول کې دی، د دروغو ماحول، د خیانت ماحول، د غیبت ماحول، دې کې دی خوشحاله که لږ دې سیټ پکړو. تاسو دا دین نه لرې خلک ګورئ، شپږ موبایل یې ورسره یو ته یې میلاو بل ته پریشان دی ځکه چې دا ماحول نه بار شي. او مسلمانانو، په هره ګناه سړی باس نشي کوی، خو په ټولو ګناهونو کې عظیمه ګناه دا د غیبت ګناه. که خدای موږ ورباندې پوه کړو غیبت ګناه څنګه دی، کوم سړی چې د چا غیبت کوي، زه چې د دې مولوي صاحب غیبت کوم، الله به زما نیکي دته ورکوي. او مولا علي کاري لیکلي چې نیکي څه ته وایي؟ نیکي هغه ته وایي چې د الله په نزد قبوله وي. کله سړی روژه کوي ریا پکې، لمونځ کوي ریا پکې، ذکر کوي ریا پکې، اوس هغه نیکي دی خو قبوله نه دی. نیکي هغې ته وایي چې قبوله وي، 24 ګنټو کې بمشکل چند نیکۍ د الله په نزد قبولې شي. مونږ د بل غیبت وکړو، هغه تمامې نیکۍ لاړې، د نهانې برابر نیکۍ یو چیرې لاړې. او دویم بدبختی دا دی، مولا علي کاري فرمایي چې ما نیکۍ دې لاړې وی، خو چې ما دوست ته ورغلی وی. هغه سړي بدي مې بیان کړه چې ما ورسره بلکل نه لګېږي، دشمن مې دی، نیکي مې د دشمن په کته کې راغله. خیر دی که شریعت نه وی ویلي، پکار دی یو عقلمند
خو دومره سوچ کړی وی چې دا دومره ګټلې محنت سره ګټلې نیکۍ چیرې لاړې دشمن ته مې ورکړي نو مسلمانانو ورونو ما تاسو خدمت کې عرض کوو چې عقل متوسط شي بیا د کې حب الجمال والنفاس راشي دی بیا ښه پلیټونو کې خوراک کوي ښه اعلی ذایقو والا هلکه دا غوښه کوم مسالې سره ذایقه داره کېږي ګرمې د تنور روټۍ راوړه ژرندې اوړه ښه دي که دا پین اوړه ښه دي داسې ذایقه دار شي چې کله دی د دې اهل الله سره میلاو شي هغې مجلس کې کېږي بیا د کې حب الجمالي حب النفاس پکی خدای د احبا و رضا سره سره د اصدقا و رضا سره سره د سره یو احساس ملاو شي چې د الله د رضا خیال هم ساتل پکار مو خدای لپاره پیسې لګو چې دا راشي شي دې نه بعد د سوچ دا شي چې دا د باندې پیسې ولې لګاو دا موږ گزاره دی د باندې پیسې ولې لګوم دا د روژې او د تراو پابند دی د باندې پیسې ولې لګوم دا د دین خدمت کوي نو د سره محبت دویم نمبر کې شي مقصود اصلي د الله رضا شي دا اوس تاسو ته شاعر وي چې زه چې هر مزار ته ځم مراد مې دی زه زائر د بتخانې او د حرم نه بیا چې دی څه کوي که چېرته په ځمکه پیسې لګوي که قرآنونه اخلي که جومات کې خرچه کوي ټیک دی دی لګیا دی چا خدمت کوي چا لاس ته اوبه اچوي د چا لاس نه بوسه اخلي چا ته پیزار سیده کوي ته ته وایي چې سړیه ته خو ډېر میل ملاف کوي چې درته ښکاري به ډېر خو مقصود مې ایکي یو الله دی دا د هر چا په در کې جوکاویږم دا دریم نمبر دی پیرا مقصودی اصلي دا دی چې الله رضا شي نو دې ته ویل کېږي درد دل بیا د دې سړی که کراچۍ کې هم الله والا میلاویږي ده ته دا سفر او دا خرچه اسانه ښکاري زه به هلته ځان رسوم انشاءالله هغه ته وایي چې ستړی سفر نه دی چې الله طرف ته دی که نه څه خبره نه دی د هغه په قدمونو کې به الله میلاو شي نو مسلمانانو ورونو دې ته ویلی کېږي ژوندی چې کله په دې عقل عالی باندې چې دی د اصدقاو احباو رضا سره د الله د رضا خیال ساتي بیا دې سړي ته حیات دائمی ابدی میلاو شي دی وجه نه معناروم فرمایي چې هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد با عشق ضبط است در جرید عالم دوام ما تاسو ګورئ د دنیا صحابه کرامو نه واخله اوسه ګورئ چې څومره اولیا دي صرف لاشونه د ځمکې مخ نه د ځمکې خېټې ته منتقل شوي دي د هغو ټول یادونه د خلکو په زړو کې ژوندي دي د هغو ټول یادونه د خلکو په دماغو کې ژوندي دي د هغو نوسي نشته د هغو تصنیفات زاړه شوي دي تر ننه به تا ته د یو صحابي اقوال په پوره کائنات کې ګنجاویږي د هر ولی اقوال په پوره کائنات کې ګنجاویږي د هر صالح کردار ناسته ولاړه دا به په پوره عالم کې ګنجاویږي نو امام غزالی سے فرمایي چې انسان ازلی نه دی نو پیدا شو ازلی نه دی خدا ابدي دی په د زوال نه راځي دا صرف د یو عالم نه بل عالم ته منتقل شي د هغه خبرې د خلکو د هدایت ذریعې وي د هغه نه پاتې شوي عادتونه د خلکو د هدایت ذریعه وي نو مسلمانانو ورونو دې مجالسو مقصد دا دی چې انسان حقیقي انسان جوړ شي انسان هغه انسان جوړ شي چې هغه ابدي او دایمي وي مسلمانانو ورونو دا قبر نه مونږ یره کېږي دا دومره بېکاره ځای نه دی بخاري مسلم دواړو کې روایت دی چې کله انسان قبر ته لاړ شي زه تفصیل نشم کولی خو صرف دې لپاره چې مونږ سره د قبر احساس پیدا شي نو دې سوال جواب وکړي فرشتو ته الله حکم وکړي چې فافرشو له من الجنه د جنت قالین راوړی ورته واړوي او دا قبر دوه نیم ګزنۍ دا دومره وسیع شي مد بصره چې څومره یې د نظیر لګېږي والبسوه من الجنه د جنت د شنو ریخمو د الله منتخب کړی سوټ راوړی او ورواغوندی او بیا جنت طرف ته یو کړکۍ کولاو شي لکه تاسو چې دا موبایل کې گیم کوئ دی چې داسې د جنت نظارې کوي داسې نو هغو نه داسې مړېږي نه په سړې هواګانې راشي چیغه وکړي یا ربي اقم الساعه خدایه زر قیامت قایموه چې دې منظر ته واوړم په بل روایت کې دي چې یو دومره حسینه جینۍ چې د ده په سینه کې زړه داسې په ټوټو شي داسې یو لیټ به کوي دا به د قبر کې را روانوي دی به دلته وارخطایي چې هغه نږدې شي دی به د ډېر عشق او محبت نه هغې ګریوان ته لاس واچوي
د هغې په غاړه به لا کټ یې دی به لا کټ وسلوي نو ډېر به زیړ شي پیکه به شي چې ما خو غلطي وکړه به ډېر د مینې او شفقت لاس پکې دی چې تا غلطي نه وکړه بس د ده به پوره وشلېدو بیا به یې جوړ کړو هغه جیب ته لاس کې د ریښمو بل تار راوباسي یو سر ده ته لاس کې ورکي بل په خپل لاس کې ونیسي ده ته وایي چې دا تلې شوې هیرې دې کې اچوه یو بل ته ګوري د مینې او محبت یو انداز وي بوسو کنار کې دا هیرې اچوي 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 چې آخري هیره پوره کېږي د قیامت اعلان وشي مسلمانانو ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے دا بل آگے دنیا دا پارا چا مقصودی دے اس یو عالم بل اور خبر کوله ما ډیره خوښه شوه چې دې ټول پلاټ کې داسې بنګله جوړه کړي چې د هغې 14 کروڑ نه بره قیمتي او چې کوم قسم نقش و نگار وي هغه ورباندې وکړي خو د هغې په دروازې باندې ولیکي چې دې کور کې دوکه دی څوک اخلي هغه عالم وفرمیل چې دا دنیا څومره ښکلې دی خدای ته خدای متاع الغرور ویلي الله فرمایي چې دا دوکې کور دی په دوکه نه شي عقلمند خو دوری چې کوم پلاټ کې د چا اواز یا خو نه اخلي رب دا دنیا جوړه دی جوړولو والا درته وایي چې دا د دوکې کور دی داسې پکې پروت یې لکه تا چې دې ځای نه بلکل بل طرف ته تللی او هغه بله دنیا چې الله یې تعریف کوي الله فرمایي چې هغه داسې د خوند او د مزو دنیا دی نن موږ دوی دنیا کې پریشان ولي یو موږ د مغیباتو ذکر نه کوو خبر او د هغې نظارې جنت او د هغې نظارې جهنم او د هغې هولناک مناظر نو دې مجالسو کې کېناستلو باندې سړي باندې حقیقت کلاو شي او دې لپاره مقصودي دې پورې حضرت تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې دا صندوق کې کپړو کې کاپوري خیري کاپوري او چې بیا کپړې واغوندې د کاپوري بوی کوي او تبر دی تبر هغه نه اور لګوي او دا رڼا کوي که تا 3 ګنټې د لوهار بټۍ کې کېښودو او په قالین دې کېښود قالین پړق اور واخلي او که په توره شپه کې دا تبر داسې ونو سور لال غوندې پړه کېږي یو تبر چې هغې کې عقل او شعور او سا نشته هغه انګار چې هغې کې عقل شعور شا نشته هغې سره صحبت وکړو د هغې رنګ یې په ځان چړاو کړو او کپړو کاپورو والا رنګ په ځان چړاو کړو بیا به یو انسان مسلمان عقلمند د یو الله والا صحبت کې کېني د باندې به الهي صفات او رنګ نه چړاویږي د باندې به ملکوتی صفات او رنګ نه چړاویږي مقصود اصلي تش صرف او صرف صحبت دی هغه صاحب به بیا د تلقین کوي دا ذکر دا داسې دی لکه سړي ته اوریجنل علاج وکړي بیا ورسره د معدې دوایانې ورکړي چې دوایي سخته دی معده دې خرابه نه شي او طاقت دوایانې ورکړي مقصود اصلي خو دوایي مقصود اصلي تخلی عن الرذائل او تحلی بالفضائل دی الله دې موږ سره د خپل ځان کې د سوچ کولو احساس پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين